لومبۍ خو که دا ویډیو څوک اغیار ګوري د پاکستان اغیار د پاکستان دشمنان نو په کار دی چې ځان له د برنالو غم وکړي ځکه چې هغوی به خامخا د مرچو په سټۍ باندې کینی د مرچو په سټه به ناست دي او بیا به ته ګوره ډېر لوی تکلیف وي شکر الحمدلله د پاکستان او د سعودي عرب او د ترکیې ترمنځ په مکې مکرمه کې د جمعې په مبارکه ورځ باندې یوه زبردسته دفاعي معاهده وشوه او د هغې تر مخې په هر ملک کې په دې درو ملکونو کې که په هر ملک کې حمله کیږي نو دا به داسې حسابېږي لکه چې په دې درېو واړو ملکونو حمله حسابېږي د دې نه علاوه به دا دواړه دا درې واړه ملکونه ترکیه پاکستان او سعودي عرب دا به یو بل سره دفاعي تعاون هم نور زیاتوي دا به یو بل سره تجارت هم نور زیاتوي دا به په ټولو څانګو کې به یو بل سره ملګرتیا کوي او زما د تاریخ په کتابونو کې چې زه ګورم نو زما په خیال چې د کعبې په خوا کې د نن څه د پاسه 1400 کاله مخکې زموږ ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یوه معاهده کړې وه چې هغه د صلح حدیبیه په نوم باندې مشهوره شوې وه هغه هم یوه معاهده وه او ډېرو کسانو به دا وایي چې دا معاهده و موږ له څه ګټه رانه کړي خو پیغمبر خو په ټولو خبرو پوه او د هغې صلح حدیبیه بیا دا نتیجه راووته چې په لسو کالو کې دننه مسلمانانو مکه ونیوه د هغې نه پس بیا د مسلمانانو چې کوم سلطنت و هغه زیاتېده او تر دې چې بیا مسلمانانو په نیمه دنیا باندې حکومت شروع کړ او د دنیا یو لوی سوپر پاور ته جوړ شو او دا هم د هغې برکت دی چې نن په دنیا کې 450 اکثریتي اسلامي ملکونه ژوند کوي او 2 اربه مسلمانان په دنیا کې ژوند کوي د مکې په خوا کې دغه صلح حدیبیه شوې وه او نن د مکې په خوا کې د سعودي عرب او د پاکستان او د ترکیې معاهده وشوه چې موږ د مکه اکارډ یا مکه معاهده په نوم باندې بلو نو دا یو ډېر لوی کامیابي ده ډېره لویه کامیابي ده که دې ته تاسو وګورئ که نه نو کوم یو سړی چې په پاکستان کې ژوند کوي او د زړه د اخلاصه پاکستاني هغه په کار دی چې په دې باندې فخر وکړي ځکه چې د هغوی ملک کم ځای ته ورسېده او کوم خلک چې داسې انګل بنګل دي هغه خلک پرېږدی هغه خلک د حالاتو په ادراک باندې نه پوهېږي چې حالات کوم اړخ ته روان دي او موږ به کوم کوو او څه به کوو او څه به نه کوو ځینې خلک اقتدار پسې اړم دي ځینې خلک وایي ما له پلانکې صوبه راکړه ځینې خلک ورته وایي ما له پلانکې صوبه راکړه دغه خلک پرېږده د پاکستان د عامو خلکو له زړونو نه تپوس وکړئ چې د پاکستان عام خلک دې وخت کې څونه فخر محسوسوي په سعودي عرب کې چې کوم پاکستانیان اوسي هغوی څونه فخر محسوسوي دا که په دې نظر ورته وګورو چې دا درې اړخیزه معاهده چې د ترکیې او د سعودي عرب او د پاکستان ترمنځ وشوه دا به هر یو ملک له څه ګټه ورکړي او هر یو ملک کم پوټنشل لري که موږ د ترکیې نه شروع کړو نو ترکیه یو ډېر مضبوط فوج لري او د ټکنالوژۍ په لحاظ باندې هغه ډېر مخکې دی او د ډېرو یورپي ملکونو نه هغه ډېر مخکې دی او یو زبردست فوج هم لري ټرین شده زبردست فوج هم لري او تعداد هم ډېر زیات دی او یو انډسټریل هب هغې ته موږ ویلی شو چې هغې کې یوازې وسلې نه بلکې نور هم ډېر څیزونه په ترکیې کې داسې جوړېږي چې هغه د دنیا ډېرو ملکونو لا نه دي جوړ کړی او لا هغې ته نه دي رسېدلی بیا بل ملک راځي پاکستان په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری دی په معاشي لحاظ باندې کمزوری دی خو پاکستان یو مضبوط تربیه یافته فوج لري پاکستان زبردست هوایي ځواک لري پاکستان زبردست سمندري ځواک لري پاکستان زبردست ډرون ټکنالوژي لري سایبر ټکنالوژي لري زبردست توغندوي قدرت ته پاکستان او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې پاکستان د اسلامي نړۍ واحد اټمي قوت دی چې اټم بم دی ورسره اوس که راشو مونږه سعودي عرب ته نو سعودي عرب له خدای پاکه پیسه ورکړې ده په یعنی د هغوی جی ډي پي ته که تاسو وګورئ که نه نو 3000 کربه
ډالره د هغوی سالانه جی ډي پي ده. دې تاسو تصور هم نشئ کولی. 3,000 کربه سالانه د سعودي عرب جی ډي پي ده او د اوپیک مشري هغوی سره ده او د کال هغوی په کربونو روپو تیل برآمد کوي. نو لہذا یو خوا پیسه ده، یو خوا قدرت دی او یو خوا ټکنالوژي ده. نو دا درې شیزونه چې رايوځای شي نو دې نه ډېر لوی قدرت جوړیږي. نو دا که څه هم چې ډېر خلک به سوځي چې یاره دا دونه لوی اتحاد څنګه جوړ شو او د غټو ملکونو ترمنځ څنګه جوړ شو، ځکه چې اوس خو هندوستان خو په ډبه کینی، ځکه چې هغه خو اپریشن سندور نو کړی نو والله چې ډېره بخاوه اپریشن سندور وکړو نو ځان له کار وکړه په پاکستان ځان وډباو او د پاکستان پوزیشن په دنیا کې دونه زیات شو چې هغه اوس دا تاسو وینئ. او دا دوی چې اوس مونږ پسې د خپل لاسپوسي اچولي دي که نه، د افغان طالبان او د طالبانو په لاس باندې بیا په پاکستان کې ترهګر را دننه کړي دي، BLA شوه یا دا TTP شوه یا دا نور خلک شو. دا اوس د پاکستان د حکومت لپاره ختمولو د میاشتو کار دی، د میاشتو زیات وخت په دا نه لي. نو زه ټولو پاکستانیانو له د زړه د اخلاص مبارکي ورکوم چې شکر دی یو دوی نه دونه لویه معاهده وشوه او دونه لوی عزت الله تعالی له خدای پاک ورکړه چې په مکه مکرمه کې دا معاهده کیږي د ترکیه او د سعودي عرب او د پاکستان ترمنځ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دستخط وکړ، د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان په دستخط وکړ او د سعودي عرب ولی عهد شهزاده بن سلمان په دستخط وکړ او دا معاهده سمدستي نافذ العمل شوه. او په دې کې دا لیکلي دي چې په یو ملک باندې که چا حمله وکړه نو دا به داسې وي چې لکه په دې 3 ملکونو کې په یو ملک حمله کړې ده او یو بل سره به هر قسمه مرګرتیا کوو. اوس په دې کې به اقتصادي مرګرتیا هم راځي، په دې کې به ټکنیکي مرګرتیا هم راځي، په دې کې به د وسلو مرګرتیا هم راځي، په دې کې به نور لکه چې وي په هر څانګه کې به دا ملکونه یو بل سره ملګرتیا کوي. نو یقینا چې ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او نن د جمعې مبارکه ورځ وه او په دې مبارکه ورځ باندې یو دونه زبردست کار وشو. نو یقینا چې پاکستان دم زنده‌باد وي، ترکیه دم زنده‌باد وي او سعودي عرب دم زنده‌باد وي او د سعودي عرب د حرمینو شریفینو حفاظت هڅه هم د پاکستان په ذمه. اوس پر ټول سعودي عرب حفاظت ان شاء الله د پاکستان په ذمه، د پاکستان حفاظت په د سعودي عرب په ذمه، د ترکی ذمہواری به د پاکستان په سر وي او د ترکی ذمہواری به دی چې به د پاکستان حفاظت کوي. نو دا درې واړه چې کوم دي نو دا په خپلو کې داسې یو موټی شو. او اوس په کتی شي چې داسې څوک په دنیا کې شته چې هغه د ترکیې ته یا سعودي عرب ته یا پاکستان ته په خړو سترګو ګوري، نو بیا به د هغې نه پس ورته پته ولګي چې رسۍ رسو پخېږي. خو به هر حال نن یوه ډېره د خوشحالۍ خبره ده. نو زه د پاکستان ټول قوم ته مبارکي ورکوم او خدای دې دغه شان ښکلې ورځې او دغه شان کامیابې ورځې د خدای پاک زموږ په ژوند کې راولي.